بیان د خپلو کفري عقایدو د وجې نه کافر دي د بلال په اصولو باندې. زه به درته پنجپیریان د هغوی د عقایدو نه صرف الزامات باندې لګوم، زه به درته کافر ثابتوم. په دې موضوع به مناظره وکړو، یو نشست نیمه ګنټه به پکې وقفه وکړو، بیا به ستا په موضوع باندې راشو. د اختر نه مخکې کول به په دې موضوع وکړو، په منځ کې به نیمه ګنټه وقفه وکړو، بیا به ستا په دا موضوع په علم غیب باندې. زه به انشاءالله امید ساتم بلال صاحب چې کلیپونه منع کړې، زما د چیلنج جواب به راکړې. بس ستا په چیلنج باندې ما جواب درکړی و، راسره شوې وه، اوس زما په چیلنج باندې وکړه. زه ګورم چې ستا کې څومره زور دی. روپونه ډېر وایي، اوس به دې پته ولګي. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 28 مئی 2025 ته څو ورځې نه به تاسو په دا سوشل میډیا باندې ګورئ د پنجپیرانو ډېر بد حل راغستی ده. هر تر یو طرف نه چیلنج بازي، بل طرف نه څوک طالب کېنوه، د هغه سره باز قصه سوشل میډیا ته ورکوه چې انتهایی مرداره لهجه، مرداره ژبه، یو طوفان بدتمیزي برپا کړی دی. تاسو به ګورئ. نن ما وکتو دا یو چیلنج پکې نوی راغی او د هغې وجه څه وه، دا کال یو نیم مونږه مصروف وو د انکاري حدیث د فتنې سره، چې هغه یقینا نقصاندeh وه. الحمدلله هغه فتنه هم دنیا نه لاړه. څه نه څه جراثیم یې اوس معمولي پاتې دي. انشاءالله ورځ دغه به الله تعالی ختم کړي، هغه حیثیت لري نه. دې دوران کې 13 هفته کې زه کراچۍ په سفر باندې وم. تاسو به کتلي په دې کې د پنجپیرانو وحید الله وحدان صاحب هغه یو طالب سره ناست دی، بحث کوي. طالب د 2مې 3مې درجې طالب دی هغه تقریبا، او الله په هغې کې دا بدماشي کوي. ما چې وکتله مې دې ته وګوره، دا خو زموږ مخې ته دومره مضروب ناست دی، سړي پې زړه سوځېږي، او دلته دا بدماشي او دا بیخي یقین وه که خندا م راغله، غصه م راته راغله. او هلته په انتهایي مردار انداز کې مفکر اسلام محسن امت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور الله مرقده د هغه انتهایي ګستاخي کړې ده. انتهایي مرداره ژبه د هغه خلاف استعمال کړې. کاش دغه ژبه سپي ته خنزیر ته ګزار کړی شوی وی، او د مفکر اسلام نوم یې په دغسې مردار خبیثه ژبه باندې الفاظو کې نه یادول. او پنجپیرانو نه به څه ګیله وکړي، د هغوی دې دغه مردارې خولې. او عجیبه دا ده، دې وحید الله وحدان صاحب چې نورو علماو چیلنج کو، هغه ته وایي تاسو زما د پایې نه یې، او یو طالب سره 2مې 3مې درجې طالب سره کېنو، زه سره باز کوي. او ستا د پایې نه و، دا ستا د پایې څنګه شو؟ تاسو خو ډېر د منافقت مظاهره کوئ، کار اخلئ د منافقت. بیا په هغې کې لوی خبرې، الله دا او ما سره چې څوک مناظره کوي، او څه ډېرې قصې کړې. خو زه وحدان صاحب ته ور یادوم چې لوی خبرې مه کوه. زوړ 3 ځل په دې موضوع تاسو مونږ چیلنج کړي.